ګرانو کتونکو یو وارې بیا به د کچې په ډاکوانو باندې خبرې اترې کوو. د کچې ډاکوانو چې دا کومې زنانه سره ظلم کړی دی، بربریت یې کړی دی، جبر یې کړی دی، هغه انتخا ده. بیا د دغه زنانه ماشومه اوس هم د هغوی په ولقه کې ده. دغه زنانه وایي چې د هغې سره نکاح هم کړې ده. دغه زنانه وایي چې زما سره جنسي تشدد به کېده، زه به یې خرڅولم، زه به یې د شپې خلکو له ورکولم. یو شمېر کسانو به ما سره دغه جنسي تشدد کوو. دا د ریاست کمزوري ده، خو هغه وفاقي دي او خو صوبایي دي. دا دغه ادارو کمزوري ده، کوم چې وایي موږ قانون نافظ کوو او په دې ملک کې امن غواړو او دې ملک کې چې کوم دی نو سزاوار سلسله به روانه وي او د شکمارانو، د ډاکوانو او د دغه شانتې ګڼکپانو به موږ مخه نیسو. نو ګڼکپان، پراډیان، غلا، سنیچنګ دا خو په درس کې روان دی. خو د کچې ډاکوان دا دي څوک او دا د کوم ځای نه راغلي دي او دا دومره تکړه څنګه دي چې د پاکستان ریاست چیلنج کوي، د پاکستان ادارې چیلنج کوي. د پاکستان ریاست د دوی د وړاندې بې بسه دی. د زنانو عزتونه لوټي، ماشومان یې بوځي، نارینه بوځي، لکونه کروړه روپۍ ته اخلي او دغه خلکه ورله ورکوي. یو بله خبره هغه هم داګیزه ده چې یو پښتانه داسې قام دی چې دوی په خپله ځان اغوا کوي. د کچې ډاکوانو یو تکنیک استعمالوي چې زه تا باندې سوپیدار خرڅوم، په تا باندې ګاډې خرڅوم، جینکې یې پیدا کړي دي چې زه تا سره واده کوم، زه یتیمه یم، زه یسیره یم، ما سره جایداد دی، ما سره پیسه ده. پښتانه خو په ډنګریان دي پکې ډېر. ولې چې دلته کې دا کوم پاپولرټي خبره کېږي نو په هغه نارو پسې شوي دي چې کومې نارې څه جواز نه مومي. یعنې نن یوه ویډیو په دا سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې ریاض مسعود او وزیر اعلی او دې سره به موږ کلک او شانه به شانه ولاړو. دغه خلک په سوشل میډیا څه وایي چې دا یوه ډرامه ده او دا یو بله ډرامه ده او یو بل فلم دی. دا ډرامه، دا فلم دا به هلې ثابتېږي چې ستا وزیر اعلی په جار وله جواب ورکړي چې ته څوک یې چې زما ملګرتیا کې، ته څوک یې چې زما په دې صوبه کې دهشتګردي کې، ته څوک یې چې زما علما وچنې، ته څوک یې چې دلته کې په موږ باندې اټیکونه کې، خودکشي کې، بمبار کې د انډیا نه پیسې اخلي. دا به هلې دا ډرامه پلاپ کېږي او دا به د دغې خلکو بیانیې نه پس. خو دې وخت کې د کچې د دغه ډاکوانو دا کوم ظلم یې چې د دې زنانه سره کړی دی نو انشاءالله د دغه زنانه دا فریاد دا به رنګ روړي. خو دې ریاست کې لږه حیا او غیرت وي، لږه پکې پښتو وي چې د کچې ډاکوان لګیا دي او خلکه تښتوي او د خلکو عزتونه لوټي او د خلکو نه اړې موړي چې کوم دی نو هغه اخلي. نو پنجاب حکومت او سند حکومت په دې کې د کردار ادا کړي. یا خو سره دوی پوره ملوث دي، دا پیسې دغه حکومتونه لځي، دا عزتونه لوټلو کې ورسره هم بیا دوی ملوث دي. نو د پنجاب او د سند حکومت له پکار دي چې د دغه کچې د دغه ډاکوانو دغه بیماني، دغه درغلي، دغه بدماشي دا مړاوي کړي، د دوی د ښکرې ماتې کړي او ریاست خپل زور دلته کې وښیي. نو ډېره افسوسناکه پیښه چې دغه ویډیو څوک هم ګوري جاړي. نو دغه زنانه دغه فریاد چې اوس هم رنګ وروړو او دا ریاست اوس هم راویښ نه شو او د کچې د دغه ډاکوانو دا قبله یې درسته نه کړه نو یقینا د دې ته سپورټ چې کوم دی نو بیا د دې ریاست حاصل دی. ډېره